ها پرون ایکسس لیست باندې خبرې کړې وې صحیح ده. نن مونږ سټانډرډ ایکسس لیست کنفیګریشن ګورو چې سټانډرډ ایکسس لیست څنګه کنفیګر کیږي. ٹھیک ده پرون ډسکشن مو کړو خو د ډسکشن نه مخکې زه لږ بیا به ریویو واخلو. دا ریویو هم ته مولانا صاحب وکړي، مولانا صاحب ریویو وکړي. سواله دا یو سیمپل غونډه کې ډایګرام ما جوړ کو پیکټ ټریسر کې او په دې باندې مونږ څه کوو پیکټ ټریسر امپلیمنټیشن کوو. ډایګرام ما صرف تاسو په دې د لپاره جوړ کو پیکټ ټریسر کې کار نه کوو. راوټرز ته زو ډایرکټ وګوره مونږ سره دوه راوټرز دي صحیح ده، یو R1 دی یو R2 دی. د دواړه په سیریل انټرفیس باندې کنیکټ دي او د دې منځ کې یو /30 سبنیټ ته مونږ سره چې دا هغه پراپرلی انټرفیس باندې کنفیګر دی. د علاوه بیا د R1 سره یو سوئچ کنیکټډ دی او دغه سوئچ سره کمپیوټرز کنیکټډ دي او کوم آی پی اډرس چې موږ دلته یوز کوو هغه 192.168.100.0 دی، یعنی فار اورنج کلر چې کوم کیبلز دي دغه کمپیوټرز لپاره. بیا R2 سره دوم سوئچ 2 کنیکټډ دی او دلته چې کوم آی پی اډرس موږ یوز کوو هغه د 10.0.0.0/24 سبنیټ سره چې کوم دا وایټ یا کریم کلر کې چې کوم کیبلز دي کوم کمپیوټرز دي دا نیټورک دی. اوس موږ غواړو چې اکسس کنټرول لیست کنفیګر کو او دلته کې موږ یوز کوو سټانډرډ اکسس کنټرول لیست. اوس باولو مدا چې کو چې PC3 PC1 اکسس کولای شي سمپل پینګینګ وکړو او دا شان دی به موږ ګورو چې PC1 دلته PC3 4 یا نور چې کوم کمپیوټرز دا کنیکټ کولی اکسس کولی شي دے آر کنیکټډ او کنیکټډ ځکه دی چې دی وخت کې موږ راوټینګ انیبل کړی دی صحیح ده. کوم چې راوټینګ پروتوکول دی دا موږ سره چلی که زه دلته کې ولیکم شو IP راوټ نو تاسو انفارمیشن ګوره کته شي دا راوټر 1 باندې د سره ډایرکټلی کنیکټډ یو دا دی او یو ډایرکټلی کنیکټډ دا دی. خو د کم نیټورک لرن کړی دی 10 ښکاري درته دا نیټورک د لرن کړی دی. خو که فار ایگزامپل زه لاړ شم راوټر 2 ته کوم ته چې زه ټیلنیټ کنیکشن جوړوم او دلته کې موږ شو IP راوټ نو دلته کې تاسو ګورئ د راوټر د راوټینګ انفارمیشن پروتوکول په ذریعہ څه کړی دی دا نیټورک لرن کړی دی. نو دلته نه زوس پینګ کوم چاته پینګ 192.168.100.1 او ګورو چې پینګ کی کنه سکسسفل دی کنه. ها ها اوس راځم دا R1 نه چاته پینګ کوم پینګ 192.168 ساری نه 10 تک 0.0.20 ښکاري درته پینګ سکسسفل دی می چې پینګ کیږي. اوس اکسس لیست په دوه لپاره ما سمپل اپلیکیشن کوم یعنی زوز غواړم چې دلته نه یو کمپیوټر دغه نیټورک اکسس نه کی یا دلته کې یو سرور دی هغه اکسس نه کی یا واټ ایور یا زه دا پورا نیټورک غواړم چې بوند کوم نو د دې لپاره به موږ څه کوو چې په R2 باندې اکسس لیست کنفیګر کوو. یعنی دا دلته اوس په R1 باندې هم کې دی شي بهتر دا ده چې موږ چرته کنفیګر کوو R2 باندې. حالانکه که زه په R1 غواړم دا هم صحیح ده خو دلته مسایل راتلی شي یا د دې وایس ورسره داسې کې دی چې زه د 10 والا غواړم چې دا دلته کې فار ایگزامپل 192.168 نیټورک اکسس نه کی یا د یو کمپیوټر یا آل نیټورک نو د لپاره ته اکسس کنټرول لیست دلته هم ډیفاین کولی شي او په R1 باندې هم ډیفاین کولی شي. خو په دغه سیناریو کې بیا د لپاره بهتر چوایس کوم یو دی R1 ولې دی سو کولی شي. پرون ما یو خبره کړې و دې له سره او که تاسو ته یاد دي حاضر ګوري ټایم نه ځای کوم تاسو سو وایم اوس ګوره
دلته اوس دا کمپیوټر ز بلاک کوم یا دا پورا نتورک ز بلاک کوم نو چې کله دې راوټر تراشي کې دې شي دې راوټر سره نور انټرفیسز کنیکټ وي او پاغي باندې نور نتورک سي نو دغه به یو نتورک کوم نه ایکسس کوي دا مشکل تل راتلی شي نګور دی خو یو نتورک دی خو بل نتورک دی خو بل دی خو بل یا کزه د دې لپاره دلته کوم نو دا شان دي دا سیم سچويشن دام دي نو بهتر دا چې مونږ دې راوټر باندې ولګو چې دې راوټر ناراضي دیتا نو مخ کې بنځي مخ کې به دې نه پرې دي نو بیا اکسس لیست مونږ چرته ډیفاین کو پر راوټر 1 باندې نه راوټر 2 نه کومه روانه دا مخ کې نځي صحیح ده دلته بدا بلاک کیږي پېښ ولې نو دې لپاره مونږ راځو چرته R1 ته تاسو سپینګ کو کنه پینګ کیږي صحیح ده پینګ مونږ سره څه کیږي انیبل مونږ دلته ما چیک کوم کو چې پینګ مونږ سره کیږي خو بیا مونږ نیکسټ پینګ کو بیا مونږ سره پینګ نه کیږي دا غي وجه څه چې مونږ به یو کمپیوټر بلاک کړی وي نو زرا زما راوټر 1 ته او دلته کې اکسس لیست لګو دلته به مرا شو ګلوبل موډ ته صحیح ده دلته کې بتا سوسلی کوي اکسس لیست اوس مونږ سره اکسس لیست چې دا مختلف قسمونه لري پرون ما درې یاد کړی یو سټانډرډ دی ایکسټینډډ دی او نیمډ اکسس لیست دی نیم دلته تاسو کوېسچن مارک واچوئ ښکاري درته 1 to 99 دا یو سټانډرډ اکسس لیست دی 100 to 199 دا یو ایکسټینډډ دی دین علاوه 1100 na 1199 for extended 48 bit MAC address IP standard access list protocol type IP extended 48 bit extend the dynamic or simple rate limit specific access list دا په یو اس کې مونږ تخکاری په پیک اډریسر کې کتا سو ورګي تاسو ته صرف سټانډرډ او کم چې ایکسټینډډ دی دا بخکاری صحیح ده نو زموږ په کورس کې سټانډرډ او دا ایکسټینډډ خبره ده نو دا به مونږ ډیسکس کوو پوهیږئ کنه او نمبر څه دا آئیډینټیفیکیشن دی چې ته کم ایکسس لیست یوز کې یعنی که 1 نه تر 99 پورې ورګي دا معنی ورګي چې دا یو سټانډرډ ایکسس لیست دی او کدا 100 نه 199 مس کې ته ورکې نو دا څه شو دا معنی ورګي ایکسټینډډ دی بل دا نمبر پدیم دی کنه کې دې شي ملټیپل ایکسس لیست جوړوم ټیک ده یو ایکسس لیست ما جوړ کو بل ایکسس لیست ما جوړ کو بل ایکسس لیست ما جوړ کو نو چې هغه آئیډینټیفای کیږي کنه چې دا کم یو دی دا کم یو دی دا کم یو دی نو فل حال ځکه کنفیګریشن نه کومه اگین زرا زما دا ډاکومېنټس ته دا ډاکومېنټس خبرې پاتې کیږي راځم خو ما یو ډاکومېنټ ته راځو ګوره پرونو ما خبره کړې و چې اکسس لیست مونږه په دوه طریقو سره اپلای کوو یو ان باوند اکسس لیست وی او یو آوټ باوند اکسس لیست وی یعنی زما کنفیګریشن کوو خو اگین دا ډاکومېنټ بیا پاتې کیږي نو ځکه مدا وایو نو ان باوند مینز انکمینګ یعنی د ډایګرام ته وګورئ ځکه اوس پر راوټر 1 باندې اکسس لیست لګوم نو دا ډیټا دته انکمینګ ده دلته به څه لګوم ان باوند اکسس لیست پي او کنه زه پر راوټر 2 لګوم دلته وسی آوټ باوند اکسس لیست به دا آوټ باوند دی نو دا اپلیکیشن تاسو ته یاد وي نو پیکټس ار پروسیسډ بیفور بین راوټډ ټو دا آوټ باوند یعنی د دې نه مخکې چې هغه آوټ باوند لړ چې هغه پروسیس کیږي او آوټ باوند اکسس لیست چې د پیکټ ار راوټډ ټو دا آوټ باوند انټرفیس and then process through the access list چې هغه انټرفیس ته ورشي خو بیا پروسس کیږي په مقصد پېښ وای کنه ها ACL access control list guidelines already پرونو ویلو خو بیا یو نظر وګورئ one access list per interface per protocol or per direction چې مونږ یو access list د یو انټرفیس له سره د یو پروتوکول له سره او یا یو ډایرکشن له سره لګولې شو more specific test at the top of the access control list چې کوم برانه statement وي new list are placed at the bottom of the access control list یعنی کته نو list جوړې new rule statement پکې اچي نو هغه به اتوماتیکلی ستر راځي bottom ته راځي step by step او همدا شانتي چیکینګ کیږي individual lines cannot be removed
چې کوم هغه سټیټمنټ کوم لاینز ته 1 by 1 اډ کړي کنه هغه ته انډیویژولی نشي ریموو کولی. and access control list with a permit any command. ولی permit any command مونږ کو څه ریزن دی اخلاص اسه دا یو سکیور میتھډ نه چې موږ permit any کو خو بیا هم وغواړو چې یو permit any command ورکو. مته ستو ویلو چې at the end of each access control list یو implicit deny وي چې تا یو رول ډیفاین کو کده هغه مطابق میچ شو نو هغه به ایگزیکیوټ شي که میچ نشو نو اتوماتیکلی هغه سو شو ډیسکارډ شو. نو مونږ به څه کوو خامخا به نور کمپیوټر یا نیټورک څه کوو پرمیټ کوو به ځکه چې دا امپلیسټ ډینای ده. create access control list and then apply them to an interface. اول مونږه access control list جوړو او بیا څه کوو بیا په انټرفیس باندې اپلای کوو. دا څنګه چې ما ډایرکټلی زو انټرفیس ته ولته نه اول access control list جوړیږي او بیا اپلای کیږي. دا به سم ګوري خیر. access control list do not filter traffic originated from the router. دا اوس کی پوینټ دی چې access control list هغه ټریفیک هغه پیکټس نه فلټر کوي چې کوم راوټر په خپل جنریټ کوي. یعنی خپل راوټر جنریټ کنه هغه نه کوي نور چې کوم دته انکمینګ دی یا آوټ ګوینګ دی دا را روان دي دا فلټر کوي. کم پیکټ چې خپل راوټر جنریټ کو خپل ډیټا پیکټ د راوټر نه جنریټ شو هغه دا نه فلټر کوي. put standard access control list close to the destination. ماونه چې کومګه دا بلاکو نو راوټر 1 بهتر چایس ته په دې سچويشن کې یا دبل لپاره راوټر 2 بهتر چایس ته. دا غي وجه سره چې مونږه سټانډرډ اکسس کنټرول لیست یوز کوو. نو دلته ګوره ګایډلاین کې دا خبره ده چې سټانډرډ اکسس لیست تاسو کلوز ټو ډیسټینیشن لګوي چې کوم ځای کې هغه نږدې ورځي او ایکسټینډډ کنټرول لیست چې کوم دی دا سورس سره مونږه نږدې لګو. یعنی که مثال به تور دلته سم ایکسټینډډ یوز کو نو بیا به دلته کې یوز کو دا سورس دی او یا کله دې لپاره مکو نو دا سورس بیا اوس ما سټانډرډ یوز کو نو په دې اگزامپل کې په دې مثال کې زما کلوز ټو ډیسټینیشن R1 راځي کومګه 10 بلاک کو یا دلته یو کمپیوټر بلاک کول غواړو یا د 192 نه یو بلاک کول غواړو نو ډیسټینیشن کلوز کوم یو راځي راوټر 2 راځي. ٹھیک ده باقاعده دلته کې دا کنفیګریشن کمانډ دی سټانډرډ اپ ایکسس لیست ګلوبل موډ ته برازو ایکسس لیسټینګ ما کوېسچن مارک اچول ښکاری دا پوره تفصیل خې دلته په سلاید کې دا پوره تفصیل خې 900 to 999 دلته کې دا نه خې دا آی او ایس ورژن باندې هم ډیپند ده کنه. ٹھیک ده خدای تفصیل شته. بیا سټانډرډ آی پی ایکسس لیست کریټینګ ا سټانډرډ آی پی ایکسس لیست څنګه جوړیږي. مثال په تور ایکسس لیست 10 یا ته ډینای کې یا پرمیټ کې. پرمیټ ا ډینای سي دي مطلب ته یو کمپیوټر پرې دی یا یو پورا یو کمپیوټر ته باندې یا یو پورا نیټورک پرې دی یا هغه باندې. ٹھیک ده پېښ ولې کنه او یا اني هر څوک باندې یا هر څوک ته سکے الو کې دا غدري خبرې دي کې دا درې وتا سمو ګوري. یعنی موږ سره تاټي د دوه ده ډینای یا پرمیټ یا به ما ډینای لیکو یا به ما پرمیټ لیکو. پېښ ولې خو به ته څه کولې شي پورا یو نیټورک پرمیټ کې یا ډینای کې یا هر څوک پرمیټ کې ډینای کې یا ته یو مخصوص کمپیوټر پرمیټ کې ډینای کې. ٹھیک ده نو مونږه بس کوو مونږه به یو کمپیوټر کوو چې یو کمپیوټر بلاکو ګورو چې کار کوي کنه کوي بیا مخ کې نور اگزامپلز دي. صحیح ده په کماش دي پورې پېښ وي. بیا کته تاسو ته یاشي مکلا او اس پی اف کنفیګریشن کو نو او اس پی اف کنفیګریشن کې ما وایلډ کارت یوز کړو انسټیډ اف سبنیټ ماسک. نو ما ویلو چې کله هم ایکسس کنټرول لیست کنفیګر کو نو ایکسس کنټرول لیست سره به تاسو څه یوز کوئ د سبنیټ ماسک په ځای به وایلډ کارت یوز کوئ. خو دا وایلډ کارت اله ضرورت راځي چې مونږ یو بستا نیټورک سکو یا ډینای کو یا پرمیټ کو نو په هغه سچويشن کې به مونږه وایلډ کارت خایو. او used with access list to specify a host network part of a network. دغه مقاصد د پاره استعمالي ګالډي ما دا هغه وخت کې هم ایکسپلین کړو.
که یاد شي درته د دې پروسیجر دلته کې هم ډیفاین دی او هغه وخت سره هم دا پروسیجر ما ښودلی یعنی په آسان الفاظو کې دا ده چې اپوزیټ اف سبنیټ ماسک وایلډ کارډ څه شی دی اپوزیټ اف سبنیټ ماسک یعنی ګوره کلاس 1 کوم واخلو دا غي سبنیټ ماسک دی 255.0.0.0 خو کوس دا غي مو وایلډ کارډ ماسک واخلو نو وایلډ کارډ بسی 0.255.255.255 0 معنا ورکړي چې دا میچ کا دا اولنې چې کوم 0 راغلو دې سره میچ کا کدا میچ بس باقای نور اګنور کا که 0.0.255.255 نو معنا څه شو چې اولنی دوه میچ کا دې ته وګور دا نتورک خای باقای نور دوه پرګدا هغه ته وګور هغه اګنور کوا نو رولز دي when specifying a range of address choose the closest block size چې کله ته یو رینج اف اډرس خې نو چې کوم هغه نږدې ترين هغه سره یو بلاک سایز جوړیږي هغه ته انتخاب کا او دا بهتر طریقه ده چې تا سبنیټینګ کړی او پراپر هغه بلاک سایز سره ته وایلډ کارډ خو نو دا خدا خو چې کم بلاک سایز جوړیږي ما تاسو چې د هغې نه یو نمبر کم به تاسو لیکئ یعنی اوس موږ سره بلاک سایز دی مثال په تور 32 تاسو به وایلډ کارډ کې څه لیکئ 31 که موږ سره بلاک سایز وی 8 وایلډ کارډ کې موږ څه لیکو 7 به لیکو که موږ سره بلاک سایز وی 4 موږ به وایلډ کارډ کې څه لیکو 3 یا موږ سره بلاک سایز دی 128 موږ به څه لیکو 127 ٹھیک ده each block size must start at 0 دا به د 0 نه سٹارټ کیږي a 0 in a wildcard means that octet must match exactly دا خبره موقع a 255 in a wildcard means that octet can be any value بدا یې اګنور کو دا هر یو ویلیو کې دی شي خو ته به 0 میچ کې چې دا هم د دې مطابق راشي the command any is the same thing as writing out the wildcard یعنی که زه any command ورکم نو دا لاندې چې کوم وایلډ کارډ دی یوز کړی دی یعنی 0.0.0.255.255 دا ما سمانه ورکړي anyone any دی چې هر څوک هر یو نیټورک هر یو IP address with any given subnet یا وایلډ کارډ ٹھیک شو دی باندې الریډي ما تاسو پوي کړی وای نو د دې دومره تشریح نور ضرورت نشته اوس ګوره specifying a range of subnet remember specify a range of value in a block size requirements block access in the range from 172.16.8.0 through 172.16 دیکھیں block size سے جوڑی گی مونگ سرا 8 نو نیٹورک نمبر سے دے 172.16.8.0 خو وائلڈ کارڈ بدے دی سی وی block size سے دے 8 دے کنا 0.0 معنی سوار کئی چھ 172.16 با میچ کی گی البتہ تب دا دریم آکٹیٹ سر کم لحاظ سر میچنگ کے 7 لحاظ سره ٹھیک دا بلاک سایز 8 دی کنه خو ما سوچ چې وایلډ کارډ کې مو یو نمبر دا بس شي دا بس 7 شي می چې تبا دا 0.0 پلس 7 لحاظ سره میچنګ کې باګاج کم 255 پاتې شو دا سو کا اګنور کا دا یو سمپل एग्जांपल لخوا او دلته لیکلم دی ګوره دا وایلډ کارډ از always one number less than the block size ٹھیک شو پیش ورې کنه دا لړ خبرې چې موږ مخکې ډیسکس کړې دي اکسس کنټرولرز باندې خو پرون موږ ټول ویلو خدا وایلډ کارډ البته ریوایو شو دوباره تاسو ته او اس پی اف کې موږ ډسکشن پې کړو اوس راځو د کنفیګریشن تا اگین زرا زما راوټر 1 ته global configuration mode در عالم دلته ځلی کما access list ٹھیک ده دلته ځلی کما access list for example 30 any number کې دی شي ها خو 199 مس کې دا بوي بیا دینه بس ګوره question mark واچو again تاسو څه کول غواړئ deny permit remark الته کې remarks نو remarks means تاسو comments لګي یعنی comments ورکې چې دا access list د څه د پاره ته جوړي نو هغه ته مشخص کین ګوره 30 بس ته ډایرکټ سولي کا ریمارک ولیکا او بیا چې سلی کې مثال په تور چې دا زدي د پاره کوم یو کمپیوټر بلاک کوم یو دا نتورک بلاک کوم اخر ته لیکل شي صحیح ده دا کوي شو مونږه دلته څه کوم ز کوم ډینای I want to deny اوس ډینای نه پس اگین تاسو ګورئ پورا نتورک کې هر څو کې یا هوست کې چې کوم په دې سلایډ کې مونږه خبر وکړه
ما چې دا ټول بوستا سو تخکاره شي ګورو مرالو کنه اکسس لیست نمبر مو ورکو بیا مو لیکل ډینای یا پرمیټ بلی کې دوه خبرې دي بیا ګور دا درې وړ اپشنز مونږ ته خی چې ته ډینای څه کول غواړي څه شي ته غواړي چې ته ډینای کې یو سپیسیفیک کمپیوټر اوس مثال په تور زه بسته نتورک کوم نو ځکه ویشم چې 10.0.0.0 دا ورکم خو دینه پس به ته څه ورکې وایډ کارت نو دا کلاسي سب نیټینګ دی کنه دا کلاسي سب نیټ ماسته 255.255.255.0 اپوزیټ بس شي 0.0.0.255 مین چې دا درې بته میچ کې د دې له سره دا درې به میچ کیږي دا نمبرز دا به سیم دا نتورک ریپرزینټ کوي او باقایا دا اګنور کوا چې دلته هر څه لیکلي دا اګنور کوا خدا 3 مست میچ دا به خامخا میچ کیږي اوس ګوره دلته اگین کو کوېسچن مارک واچو سړي زه بلکې سپیس ورکم ښکاری نو که تاسو سره لاګ انټریز کوئ صحیح دا ادروایز سو کوي انټر کوي خو زه دا پورا بسته نتورک نه بلاک کوم یعنی که تاسو یو پورا نتورک ورکوي کنه دا هغه دا طریقه کار دی خو زه دا نه کوم پیش ولې دا ما ختم کو ها ډینای پورې راغلم بلکې زه ما پورا ختم کوم دوباره اوس پیش وای کنه زه دوباره راځم اکسس لیست 30 دلته زه لیکم ډینای خو دې ځلې زه لیکم هوست یعنی زه یو مخصوص کمپیوټر بلاک کوم ګوره کوېسچن مارک واچو اوس هوست نه پسخې ډایرکټ تا آی پی ایډرس درکې هو سره دا درکې که زه دلته ولیکم مثال په تور اني کوېسچن مارک نو ګوره یا انټر یا که څه فردر لاګ انټری د پاره کې هغه وکا نو اني مینز چې ایوری ون بس چې هر څوک دا ګوره لاګ میچز اگینست دیس انټری سب لاګز بیا د دې جوړوا ٹھیک ده نه صبر مالا یې نه کړې زه دلته لیکم هوست او د هوست آی پی ایډرس لیکم 10.0.0.20 شته کنه موږ سره دینه بس ګوره کوېسچن مارک واچو ما دوه انټری ښکاری بڑا انټر کا اوس دا ما ایکسس لیست ډیفاین کو خدا اپلای نه دی دا صرف جوړ شو اوس به موږ څه کوو مونږ به راځو انټرفیس ته څه ته به راځو انټرفیس ته اوس تاسو ته وګورئ د ډایګرام ته اگین راشي دا دی نیټورک نه ډیټا راځي راوټر 1 2 ته په FA00 باندې خو راوټر 2 بیا راوټر 1 سره په سیریل له خود دلته کې موږ سره اصل کې هغه په FA01 باندې دی راوټر 2 موږ سره په FA01 باندې کنیکټډ دی نو دا راوټر 1 کوم انټرفیس ته موږ راځو FA01 او دلته کې څه کوم اکسس لیست لګوم ان باوند دا انکمینګ دی کنه نو دلته به مسوکو انټرفیس فاس ایترنت 0/1 دلته به سولې کما آی پی ایکسس گروپ یعنی کم ایکسس گروپ ته دا غي څه نمبر دی ګوره کوېسچن مارک واچو اگین تا ویلیوز خی نو زه ورته ما چې ما سره کم یو دی 30 انټر سوري دا ان دی یا اوټ ته یو خبره مان اگین پاتې شو نو دا به مسوکو ان بو ځکه چې انکمینګ دی نو سو مسوکل یو سټانډرډ اکسس لیست مو جوړ کو پدې کې یو هوست مونږه ډینای کو صحیح شو پښوی کنه او بیا یو انټرفیس ته لاړو او آلته کیو مسوکل یو ان باوند اکسس لیست مو جوړ کو او مو اپلای مو کو دا کنفیګریشن به زه سو کما سیو وکم ٹھیک ده ما سیو کړ اوس دلته کې زرا زما debugging on comma debug IP packets debugging مان کو چې موږ ته پته لګي واقعا دا راځي کنه نو تو سال ته نه پنګ وکا دا 20 نه ته پنګ وکا چاته دا 20 PC نه خدا مو بلا کړ ته پنګ وکا 192.168.100.1.2 چې کم یو تکي او هغه ته دې تر
دې نه خو زی تا خو له کړه خو هغه یو بن کو ان مو کو کنه تو تو کزا تا ته سم میسج راځي 192.168.0.100.192.168 دا ډیباګینګ به زه سو کما وکم صحیح شو ډیباګینګ ما سو کو مې ګول دا هغه پینګ کو صحیح ده بس نه کیږي دلته به سم یو چیک کو کنه ګوره دا پینګ کې کنه دا آی پی ایڈریس ته ٹھیک ده نو مختلف ډیباګینګ موږ سره ریکارډ شوی دی دا کې تاسو سو کوي شو access list ښکاري درته دلته اوس وګورئ standard IP access list 30 په لګه څه ښایي deny کم یو دی 10.0.0.20 خو دلته مشکل دا دی که نه چې مونږ خو هوست 10 ډینای کو دا رول میچ شو صحیح شو دا میچ شو خو باقی نور څه دي امپلیسټ ډینای دی کنه دی نو که رول میچ شو خو او شو ټیک ده به ګوري چې 20 ډینای دی خو نور خو څه نه ډیفاین کنه نام سو شو اتوماتیکلی ډینای شو نو دې لپاره به تاسو څه کوئ چې کله ایکسس لیست ډیفاین کړئ یعنی زرا اعظم ګوره ایکسس لیست 30 دلته به تاسو سولي کوي پرمیټ صحیح شولا پرمیټ کې استاد خو خاله چې څه غواړي اگین درې خبرې دي نو زه بس وکما اني بک دا بس پرمیټ شو یعنی د دین علاوه چې نور څه کوم دي هغه ما تاسو کا پرمیټ کا دلته زو څه کوم شو ایکسس لیست سجیدا ټیم سره نیټورک شو دا یو هوست شو دا هوست اوس کاری کنه ګوره ډینای پرمیټ اني کم آیو دا ټیم چې موږ سیستم کې ډیزاین شو 10.0.0.20 دا دی کنه د ټیم نمبر د نیټورک کو هوست دا هوست 10.0.0.20 دیکھیں دا تا انټری خي یو 10 دا یو 20 دا دا نمبرز دي کنه نمبرز اساین کې انټریز دا انټریز دا نمبرز اساین کیږي پېښوي باګینګ بیان کوم ها دلته څو ګره 24 میچ شي وګنه کزه دوباره لګ دا ډیباګان کما زه دوباره راځم ډیباګ آی پی پیکټ 20 نه بمپینګ کو او نور چې کم 10 والا کمپیوټر دی هغه نه بمپینګ کو چې بیا مونږ ته په دې شو ایکسس لیست کې دا میچز کې سب ویلیوز ښایي ورشه تاریخ 20 پینګ شروع کزه بیا دا ډیباګان کوم او بل نه موکه ته مراد آی بل نو کا او هغه نه موکه Aina moka wa agina mi opingu ka 2 ta diu ki ya 1 ta diu ki 100.1 اگر ریپلای کوي کنه مخکې مې نه کول دا ډیباګینګ اف کوم ښه خدل دوستا سو غوري بره بزل لګ راشم دی ډیباګینګ کی یو به ریپلای نه راتله 20 باندې ناراضي ابل ریپلای با ابل بره وځه چې مخکې باغم دی نه یو اوس ماغه پرمیټ اني کوخه دا دومره پیکټس تا کوي دلته سو کو ریګور داراله دی آی پی 10.0.0.20 په کم پورټ باندې فاز ایترنت 0.1 دا د چا لپاره غواړي
او دلته کې ګوره سې لیکلي access denied دلته څه شو access denied پېښ وای کنه او که نور کم آی پی اډرسز وی هغه ته به access ملایي ګوره دلته تاسو ښکاري نور د لپاره ټول received لیکل دي زه به دلته څه کوم شو access list 30 ښکار درته ګوره څومره میچز دي اوس یو کې 48 میچز شو بلکې موږ سره 28 پېښ ولې کنه Sir, دا 10 or 20